نن چې محترمو زمون کوم سوال دی هغه داسې دی چې و جنۍ بغیر د واده وفات شي آیا دې جنۍ ته به الله پاک په جنت کې دنیایي سړی ورکوي که نه د جنت ساز شوی سړی به ورکوي یو هلک دی هغه بغیر د واده مړ شو نو دې هلک له الله پاک په جنت کې حوره ورکوي که نه دنیایي کومه جنۍ ده دا به ورکوي یا دغه رنګې یوه ښځه ده هغې ته طلاق میلاو شو د هغې نه بعد دې ښځې به چا سره نکاح ونه کړله نو دا ښځه دا په جنت کې د چا سره وي دې سبب الله پاک څه کوي یا دغه رنګې یو سړی دی د هغه درې څلور ښځې دي نو دا څلور واړه ښځې به د یو سړي سره وي که څه حساب کتاب وي او په دې کې محترمه زموږ چې کوم لومبیا سوال و کومه جنۍ بغیر د واده دا وفات شوله الله پاک به دې جنۍ لا دنیایي سړی ورکړي هغه هلک سبا ورسره نکاح وکړي الله پاک چې کوم هلک بغیر د واده دا وفات شوی دا یو جواب شو دویم جواب دا چې الله پاک به د جنۍ د خوښې ته ګوري چې څومره سړي وي په دې ټولو کې د دې جنۍ کوم خوښ هغه به ورکړي ځکه چې په دنیا کې جنۍ بغیر د واده وفات شوله نو هلته کې به الله پاک د دې خوښه کوي یا کوم هلک بغیر د واده دا مړ شو نو کومه جنۍ چې بغیر د واده وفات شوي لومبی جواب دا شو چې نکاح به یې د هغې سره وي دویم جواب دا چې د هلک په خپله خوښوي چې کومه جنۍ د خوښه ده آیا د دې سړي خورې خوښې دي که نه دنیایي ښځې خوښې دي نو الله پاک به د انسان د خوښې ته ګوري او دغه رنګې کومه ښځه ده هغې ته طلاق میلاو شو بیا وروسته دې ښځې بل چا سره نکاح ونه کړله د هغې لومبی جواب دا دی چې همدغه خاوند له به الله پاک ورواپس کړي دویم جواب دا چې د دې ښځې به خوښوي چې کوم سړی د دې ښځې خوښوي کوم چې بغیر د واده وفات شوي دي هغه به ورکړي خو دا خبره بالکل غلطه ده چې د جنت ساز شوی سړی چې کوم د هغې سره نکاح کوي لکه مطلب بعض حل کوي چې د هغې ته حوره وایي اگر سړي ته حورې میلاویږي نو دې ښځې ته به حوره میلاویږي دا بالکل بکواس دی دا دروغ دی دا بلکې تاسو ګورئ یو سړی دی د هغې څلور ښځې دي یا درې ښځې دي نو دې سړي سره به کومه ښځه وي جواب د هغې دا شو چې کومه ښځه د هغې اخلاق د ټولو نه بهترین وي دا به د خپل خاوند سره وي بهترین نو اخلاق والا ښځه دا به خپل خاوند سره وي او د کومې ښځې اخلاق صحیح نه وي په دنیا کې له سړی تنګ وي هلته به مو سره بیا نه وي کیدای شي الله پاک له بل څه بندوبست به وکړي